أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصل سرور 50 آیت د سورة البقرة د مخکې ایتونو کې الله تعالی جواب دی او سوالو کې بلکې څلور جوابات په بار د تحویل د قبله کې چې دا څنګه دین دی او څنګه نبی دی. شپاړس میاشتې بیت المقدس په طرف باندې مونږ دغه نور سره کعبه مکه په طرف باندې ګرځیدل. الله تعالی جوابات وکړه څلور جوابونه. لله المشرق والمغرب، د مشرق او د مغرب اختیار هغه واځ الله سره دی. مونږ د الله غلامان چې کوم طرف مونږ اړي او خو به انسان ګرځي. ذم الا لنعلم امتحان نمخ کې انسان معلومیږي نه، الله امتحان په راولو خلق معلوم کو. سو خبر منی سو کې نه منی. دریم د نبی صلی الله علیه وسلم خفغان. الله محمد صلی الله علیه وسلم خفو داغه د خفغان د وجن الله د امر وکي. سلورم لله يكون للناس عليكم حجه. د مخکې کتابونو کې الله موږ دا لیکلی وو د اخر زمانه نبی محمد صلی الله علیه وسلم برازي. شپاړس میاشتې په بیت المقدس لمونځ کوي د نور سو بیا راګرځي. نن کراونه ګرځي نو هغه خبر به ځای کیږي، خلک اعتراض به کوي. منځ کې الله دلیل نقلی ذکر کړي د يهودنا نصاراونه چې دوی له پته را چې دا نبی د الله حق نبی دی، ضد کې الله وی راغلی. دنیا کې دوه قسمه انسانان تشریح کړل، سره دنیا زمان او سره دین. الله وی فسبوا الخيرات، د دین په طرف باندې روان شي، قران او سنت پلو. ډیر نعمتونه مې الله دربانې کړي، خاص کر لوی نعمت محمد صلی الله علیه وسلم. دای بدری صفاتونه ذکر کړه. فیکم رسولا او منکم، بشر دی، رسول الله عربی دی. درې کارونه ذکر کړه. یتلو علیکم آیاتنا، قران بلولی، ساس او اخلاق بصفاګی، تعلیم بر قران او سنت درکې، به ترغیب اور ذکر لا. یو سندری 50 کی کیسا عمل لترغیب او صبر او منس. الله صبر کوي نماز اهتمام. نن یو سل 50 سمبارات نرا بده خو اول بده احد شهیدانو عظمت الله تشریک. دا ډېر عجیب انسانانو الله وای. یو سل 55 کې وایي چې انسان دا ژوند الله دې امتحان دی، کله د مال، کله د بدن، کله د ملګرو، هر قسم امتحان سړي باندې الله راولي. شپږ 50 کې الله تفسیر دی صابرین ذکر کوي. صابرین څوک دي چې وایي ان لله و انا الیه راجعون، موږ د الله او الله له ورګرځو. و 50 کې الله نتیجه دی بیانوي. دسی انسانانو باندې الله وی افرین دی، دسی انسانانو له الله رحمت دی، دسی انسانان هدایت والا دي. اته 50 کې جواب دی او سوالو کې تاسو وی شرک ناروا لري، صفا مروه لري، غونډو ما بین کې ولې منډه وای. جواب من شعائر الله، دا خو الله د دین نخې دي. نه 50 کې الله رټنه ورکه هغه انسانانو لا چې علم د قران او سنت پټ کړي دي.
کله چې چا سره د مسلې علمي پټګي په دې انسانانو د الله لعنت دی د ملائکه لعنت دی د انسانانو پیرانو ټول مخلوقات لعنت دی کیرا کوي ورته شپته کې الله ترغیب ورکړي توبې له درې صفاتونو باندې تاب الله توبه وسا او اصل او اصلاح د عمل وکړه او بینو خلق له تشریک شرم په خطاو یو سل یو شپته کې الله تخفیف او خروي ورکړي دو شپته نمبر آیت پوری د نور سبب الباب دعوه توحید رب تم د آیت مخ سرداري مخیتونه کې الله ترغیب ورکړي صبر الله اوس وی صبر کوي کني کوي لیکن د جهاد په ډګر کې بخامخا صبر کوي اته صبر فرض ضروری دی دایت حاصل داو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری شکل شهیدان شول ویس منافقانو یو ملنډ شروع کړي پتا مجاهدین دې سادهګان خلک دي هلکه دا ولی اکه سجن د بچو سره ناستا تجارتونه او غیره ده په ځمانه خراب کړل لړ قبرونه له آیات کې الله ردی شهدا او عظمت بیان کړي حاصل ادارې چې کوم سړی د الله په لار کې شهید شي الله یې ګوره د عمل نه دی اصلي د عزت والا سړی خدا دی چلته کې استمزو کې الله یې ګرځي ولا تقولوا الله يتسمو الى من يقتلوا د پاره د هغه شاشه شهید کې شي د الله په لار کې اموات مړو جبم الله غلطونه خوځي قولی ویلی يقتلوا شهید کې شي د الله په لار کې اموات الله د امړ نه دي په سبیل الله دا معنا د الله د دین د اوچتواله د پاره دویم د الله د رضا لپاره الله داخله جنگيږي مجاهد سړي مقصد همدار کنه د الله رضا او د الله پس مکه باندې د الله قانون را وستل بلې مقصد نه لري د فی فرحاب کې اشاره وکړه د مجاهد شکل څنګه لوځي الله د اول نه ول اخره پورې ټول بر قران او سنت قانون لاندې ژوند تیری ذکر اعمال د دشمن سره مقابله د ملګرو سره اخلاق هغه بر شریعت برابرۍ فی انغماس د پاره د سبیل اضافت الله ځان لو کې تا خو الله یو واړه خلق نه دي یو چت خلق دي دا ذکر الله د لارې د پاره الله اداره وې دي اموات معنا مړو آیات باندې سوال دی لمن یقتلن معلومیږي چې داخله وجلې شي دي اموات نه معلومیږي نه دي وجلې شي دا او تعرض راغی زجاج معنا کوي اموات دا معنا کسائر الاموات ګوي کې معنا د آیات دا ولا تقولوا الله يتسمو الى من يقتلوا دا هغه شهر فارش شهید کې شي د الله په لار کې اموات مړ په شان د نور مړو چې کم کورونه کې مړ کیږي تی کې الله ډېر فرق دی یو سړی هسپتال کې مړ دی ټکر کې مړ دی عام آبادی پیرا پرې وته درې به وړو یو د الله په لار کې شهید دی الله دې دوه مابین ډېر فرق دی شهید به دوی غونه نه غاړي شردا مړ دی او دا مړ دی دویم قول باس علماء ذکر کړي اموات دا معنا ده چې ام دنیا کې ام برزخ کې ام آخرت کې معنا د آیت پیدا ده ولا تقول الله يتسمو الى من يقتلوا دا هغه چار فارچ شهید کې شهید الله په لار کې امواتون شمړي دي ام دنیا کې مړي دي ام برزخ کې مړي دي ام میدان د حشر کې نه الله ودا ژوند دي برزخ کې بدا ژوند دي دریم تفسیر باز علماء ذکر کړی دی چې دنیا برزخ آخرت د درې مرتبه سامان راځي ټیک د دنیا نه خلاړو لیکن الله برزخ کې مننه دا ژوند دی به رایت معنا ده ولا تقول الله يتسمو الى من يقتلوا دا هغه چار فارش وجل شي د الله په لار کې امواتون چې د مړ دي پرې برزخ کې الله الله ژوند دي کنه بل احیاء بلکې داخله ژوند دي څنګه ژوند دي
امام راغب معنا کوي لذت اخلي د ژوند نه یا دا ژوند لري عند ربهم د الله په نظام دی یا دا ژوند لري بنا برزخ کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شنو مرغانو په ززورو کې ناشي د ارواح جنت کې ګرځي چکر وي کله چې مازیګر شنو د عرش نه دوی زالي د آل تبر تراشي دا به اختلافي مسله ده چې آیا د ټولو مسلمانانو ارواح کې واځي د شهیدانو نو د امام قرطبي د ابن العربي د دې دواړو مسلک دار چې دا بس صرف د شهیدانو ارواحي لیکن بل طرف باندې شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام ابن قیم ابن کثیر ابو العز الحنفی شارح د عقیدۃ حویہ والا ای فرمایي چې نه د عام مسلمانانو ارواح هم جنت لږي لیکن د شهید ارواحو کې فرق داري چې د شنو مرغانو په زوري کې بداګرشي عام لکه جاز کې شناش ګرځي ال لذت او مزه اخلي ولكن لا تشرون لیکن تاسو نه پويږئ د پر عمر ژوند باندې پويږئ الله وي بالکل نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کړه د شهیدانو شول الله بوتل جنت لا به الله ته مطالبه وکړه چې دنیا راځي سرمان لري یا الله وینا به مو ویلې وینا هر څه درا کړی دي درې مې ویلې موږ زو دنیا لا چې دا څومره خاندان زمونږ دې ټول د اعلان کو چې په کومه لار باندې موږ لاړو راځي ته خوري د عزت لار ده الله تعالی جواب وکي د جواب حاصل لاره چې دا فرمان به صادر کوم دی خلق الله ساس دار مان به ورسول لیکن دنیا نه شرات دی نو آیات دلیل شوبه دي چې شهیدان ژوند دي لیکن په عالم برزخ کې د دنیا د حال نه به خبر نه دي کوم انسانانو چې د شاقیده ده چې دوی دا شهیدان یا د قشان د عام د دوی ارواح د دنیا د حالاتو نه خبريږي فقه نه فکر راځي دا سړی په قران باندې کافر دی څومره سخت خبره ده دنیا نه کټ اول د ژوند دي لمن يقتل سوچ شهید چې معنا jihad کی ابن قیم سے فرمای jihad په لغت کې ویل شي کوشش لا اصطلاح کې مثل ویل شي بذل الجهد بمقابله عدو الله لاعلاء كلمه الله انسان بخپل زور د الله د دشمن په مقابل کې د الله د دین د اوچتوالي لپاره استعمالي په هر طریقه چي ده دریم جل زاد المعاد کې دیار لس اقسام د جهاد به ذکر کړی دي څلور قسم جهاد د نفس سره دي اول جهاد بالعلم نفس دا نه غواړي چې انسان قران او سنت لکېني علم د حدیث یاد کی علم د قران یاد کی بلکې اړې راړې دی خو دویم بالعمل له کله چې یو مسله یاد کړو به نفس نه مانی شي باندې عملو کی عمل کول دام ګران کار دی الله کار به د عمل سره دی دریم چې بالدعوه علم د قران او سنت د ځکه دا اوس بل تشریح کوي نفس سره دا وش مرزان دي برابر دي عمل کوي قران او سنت باندې سره بل بیان دی مال ګټل پکار دي څلورم بالصبر کله چې انسان دعوت د قران او سنت کوي د شي انسان له ډېر مشکلات پیدا کیږي صبر کوي نو الله صبر وکړي دا دو قسم جهاد د ابلیس سره د بدفع شهوات او دفع شکوک ابلیس انسان خواهش پرسته په دعوت کی داو کا دا مقابله چې دې ته ویل شي صبر دام جهاد دی کله تعالی په دې دین کې شکونه واچوي چې مړه دا نبی ورشته په حق نبی حکم نه دا قران د الله کلام حکم نه جنت او جهنم دا به حکم نه د مقابله وکي دې ته ویل شي یقینا صبر او یقین دا دواړه څلور قسم جهاد عام کفار سره دي اول په اسمان دي داغه په مقابل کې اسیارا فصل او ډګر باندې ودرېدل دام لوی کار دی
دویم بالمال، مال لګول د الله په لار. حدیث کې راځي کنه یو غشمان درې کسان الله جنت لبوږي جوړون کې خصن کې وشتن کې. دریم باللسان، افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جائر. لوی جهاد دا دی چې انسان د ظالم او بدمعاش مخله ودرېږي، حق خبر اغله بیان کی. څلورم بالقلب، منظمه کې پروګرامونه جوړول دی په خلاف. نو څلور د نفس سره او څلور د اته، دوه شیطان سره لس، درې قسم را منافقانو فساق سره دي. اول دا منه په باندې حدود جاری کول، دویم د سره سختی، دریم د په مقابل کې خپل تندې اور انول. دا دیرلس اقسام د جهاد چې سړی راجمه کې لمن یقتل به راوچت مجاهد جوړیږي. اې دې جهاد پیدا سره چې دیجه کې الله دې مجاهدونو دومره عظمت بیان کوي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کم سړی چې د الله په لار کې مړ شي الله دې لمړ مو وایا. ډېر فائدې دي، ډیر مقصدونه. یو مقصد الله د آیات کې تشریح کې په سبیل الله لاعلاء کلمت الله. یو سړی په دې مناسبت به دشمن په مقابل کې جنگيږي چې دین د الله او چچو د الله په دې ځمکه باندې د الله قانون راشي. دا معنا د نبی صلی الله علیه وسلم ملګروم کړي، لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. چې موږ بندگان د بندگانو د بندګۍ نه وباسو یوازې د الله بندګۍ لپاره پریدو. دا نو ډېر اوچت مرتبه ده، اوچت هدف د جهاد دی. دویم هدف د جهاد داري رد اعتداء الكفار بالمسلمین. دی غیر مسلمو شبري مسلمانانو باندې کمبرید کړي، تجاوز کړي. انسان به استحاد د دې لپاره اخلي چې دوی دا زور بدمعشي الله یورسکی، مسلمانان د ظالمانو د پنجو اخلاص کی، نجات ورکی. دریم هدف د جهاد داري ازاله الفتنه، فتنه لړې کول. فتنه دا معنا مسلمانان مظلوم دي، کافر به ظلم کوي، نو انسان مجاهد سره بدار هغه ظلم نه بچ کی. مال باندې اړ يهوديت نصرانيت لا دینه به بچ کی. تنگئی څلورم هدف علماء دا ذکر کړي الزام الكفار و اعزاز المسلمین. په دې مناسبت به انسان جنگيږي د الله د لارې درزار لپاره د الله په لار کې چې کافر انسان موږ را لاندې کو، مسلمانانو لمنګ عزت ورکو. دیو جن رسول الله حدیث شکل انسان وګوري مطالعه کی د جهاد تشبیه ورکړي د قوب مقام سره. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د خلکو د عمل پر خود بس دا بذلیلې پریشان به رسوا به دا. پنځم هدف د مجاهد د جهاد نه ده وحمایت الدوله الاسلامیه. په دې مناسبت باندې چې یوځای کې اسلامي مملکت دی، دشمنان هغه پریدینه برید پې کوي، نو دا به دای مخله ودرېږي چې نه پرېښ د الله بندگان د الله قانون پر ځمکه باندې نافذ کی د خلکو د حفاظت لپاره. شپږم یو هدف قران دام ذکر کړي و ارهاب الكفار، کفار الله يرول ترهبونا. مقصد د مجاهد د جهاد بدای چې د الله دشمن مونږ څنګه ویرو. ابو بل شبانی ریږي نه چر ما منځنه کړو دوی بویریږي، حجونه مو کړو ویریږي، ذکر مو کې ویریږي، د قران تلاوت مو کې ویریږي. داخل شيریږي نو هغه صرف او صرف د مجاهد د جهاد نه. دیو جن يهودي جنرالو د خپل فوج دا تقریر وکي، اسه کې فوجور باندې سوال وکي چې د مسلمانانو له دومره قتلونه او دومره ظلمونه اور باندې من کوو، دا خو تاریخ لیکي زمونږ د بچیانو نه انتقام اخلي. هغه ولې دا اسانه خبره ده، موږ مرا مسلمانان مشغوله کله په یو کار، کله په بل کار، کله په بل. کم چې بری کو خيار خلک دي سنجیده او بدنام، مسلمان له بدنام کی. کله وې دا فتنهګر دي، کله وې دا د ملک دهشت راوړي، کله وې دا ګور تاسو ملک روانه، تاسو عزت خرابوي یو نامه او بل نامه باندې.
به ورته ویلي کتا سو وغواړي چې دې مسلمانانو په سټونو باندې سوار شي ذلیل کوي د مسلمانانو د من نه د دوه شینه لري کې یو د محمد تور او بل د محمد قران تورم ته لري کې د جهاد جذبه قرانم ته لري کې د ایمان کتاب ستانه مون سره به راغڅ ستاره ذکر سره ستاره مسجد سره داغه به څو هیڅ لحاظ پروي به نسد نشپګم فائدہ او مقصد لري اداري ارهاب الكفار انسان با سره او چته چې صرف او صرف دشمن ور باندې وېری ذلیل کې ولري کې و مقصد جهاد دا دی کشف المنافقین یو سړی دی لا اله الا الله وای دا بلم وای پدې کې یو منافق دی او دا بل مؤمن د دې دواړو امتیاز او فرق په سمانه راځي چې کله جهاد الله فرض عین کی منافق انسان عذر نو باندې پیش کی ارچ مؤمن انسان دی هغه صد الله امر لبیک وای دې منافقانو جدئی الله کوي جدئی اتم مقصد علماء دا ذکر کړي کله چې انسان ګناه کړي نو الله ورمانه ګناه ریږي دله حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ قیامت د شهید داوینه دا پشان دوینه لیکن بوئی پشان د عنبرو اول څاڅ کې دوینه سره ټول ګناهونه ورته الله معاف کړي الله ورته اعلان درزاو کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تکلیف دل داسې اندازه کې لکه شورګه یو ټک دل ورکی میږي څومره عادي په منظر ګوري داوی کسان د سفارش حق داوی هر سره نکاح د قبر عذاب الله دې سړي ما نه راولي صحابه ویل یا رسول الله د قبر عذاب د خلکو باندې ول نه راځي وې د دیو جن ناراضي چې بس ته په دنیا کې دشمن دې مرمو تورو زغور الزام برابر کړي لري گزارون الله کله حدیث کې دام راځي کله چې انسان کې دنیا کې انسان په دنیا کې څه عملونه وکي لیکن د جهاد د وجنه بدن کندم شوی نه دا که سبا د الله مخې له مخامخ شنو عیب جن مخامخ شو څومره نقصان دي د مؤمنانو ګناهونه اور باندې الله رجي نه هم مقصد اهل علم د جهاد ذکر کې معنا حصول الشهاده شهادت دانو انسان نصیب کېدل الله په فضل باندې به کی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم برمان کو چې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې شهید شم به ژوندې به شهید نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان شهید شي الله دې انسان له 100 درجه ورکړي لیکن د یو درجه او د بل مابین کې دومره مسافه ده لکه اسمه کو اسمان ته یې حسابونه څومره رااله کوم کیفیت باندې داراله لسم لوی فائدہ او هدف بيدای وتربیه المسلمین بالصبر د جهاد مقصد دا چې مسلمانان د صبر سره مختشي عادي شي کله زخمی پروتي کله شهید کله د مور پلار نه جدای کله یخنی کله ګرمي کله بدش جنگلاتو کې سپیشل طعام حیوانات هم نشي اوسېدلې ځکه شیخ الاسلام ابن قیم بیری کی آدم علیہ السلام چې الله دنیا له راکته کې د دې ډېر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې دا دنیا دارالامتحان دی نو دې کې به انسان امتحان ورکړي امتحان خوای دنیا کې نو ځکه بابا هم راکته کې یو لسم فائدہ قران دام ذکر کړي انسان په دینت باندې jihad کوي چې دین د اسلام غالب شي ټول دنیا باندې صرف او صرف د الله قانون بل چا قانون نه دیو جنا صاحب قطب لیکي فی ظلال القرآن کې چې کله انسان د یو بل قانون کوشش کوي چې هغه په دنیا کې نافذ او تنفیذ شي قانون د الله سره معطل شي د دې انسان ټول اعمال الله برباد کړ ختم کړو تاسو نه شکړو دولسم مقصد علماء دا ذکر کړی دی لاجل اخذ الجزيه مجاهد پر دیو جنا جهاد کې دشمن لباول دعوت ورکړي د اسلام شو منه ده کني منی نو به ورته وي چې ورکه جزيه کني منی دینه ورسره ورته وي چې اوس میدان د جنگ له ودرېګا دیر لسم هدف ادا دی للنصر للنصرة ضعفاء المسلمين کم انسانان چې کمزوري دي کومک قران کې الله فرمایي
هغه انسانان چې دشمنانو لاسونو کې قبضه کې خاص کر شیران نارینه زنانه ځوانان سپینګری سخت تعذيب دی ویلا د دشمن مقابل کې الله یو جنګي چې هغه عزت آزاد کړي عبد الله ابن عباس فرمایي چې یو زموبل ممور د دشمنانو ګر کړیو سوال سم لوی هدف داري لاجل اخذ الانتقام من الكفار د جهاد لوی مقصد داري چې انسان مر کافر سړي انتقام او بدلا اخلي کافر انسان مومن باندې ظلم وکي نبی صلی الله علیه وسلم د یو مجاهد تایید لپاره 3000 کسانو لخر ولېګو زید ابن حارثه جعفر الطیار عبد الله ابن رواحه لوی قومندانان به شهیدان شو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ویو ملي د الله ما راخاره کړ درې واړه جنت کې ناشې د سرو زرو په کټونو باندې دیو مجاهد انتقام اخصره د پر الله را خلق ولېګل نو مقصد د جهاد هم دا دی دشمن دې مسلمان باندې ظلم کوي تیرې وکي مجاهدین به داغه انتقام اخلي الله وی فی سبیل الله دا معنا ده پین لسم علماء دا وجه ذکر کړي دوی چې کوم لوزونه کړي دي الله لوزونه مات کړو قانون دار جزاء من جنس العمل بد کار کړي نو سخت سزا دوی له پکار ده شپاړسم د مسلمانانو د عزت ساتلو د پاره د مال ساتلو د پاره که خو دې له عزت هم ویلې د نبی ولسم الله د خپل ملک د آزاد والی د پاره نبی صلی الله علیه وسلم شکر لاړو مکه نه الته مدینه کې څنګه جوړ کې مجاهدین برابر کړل الله زره مجاهدینو سره چې کله مکه باندې رانه وته زبیر ابن عوام دی خالد ابن ولید دی ابو عبیده ابن جراح دی تلو له قومندانانو سره و نو څنګه دی آیات کې الله دا ویلي چې اے انسانانو کم خلق د الله په لار کې شهیدان شوی دی بارک ګوره د عقیده مساده چې د عام بړي دي د شي مساده چې د برزخ کې مړي د شي مساده چې دنیا کې مړه برزخ کې مړه آخرت کې مړه بلکې دا ژوندۍ د الله سره ژوندۍ برزخ کې خاص کر دوی لذت د خپل ژوند نالي تاسو الله ورمانه پويږئ نه معنا د ایتونو بدای ولا تقول الله تاسو مو لمن يقتل دا شهر فرش شهید شي په سبيل الله د الله په لار کې اموات مړو بل احیاء بلکې داخله الله ژوندۍ ولکن لا تشعرون لیکن تاسو الله یې نه پويږئ دغه په ژوند باندې الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشری تر نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین